بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د تنګ نیوز نیټورک ډېر قدرمنو لیدونکو زه نصر الله خټک تاسو په درون خدمت کې حاضر شوم. قدرمنو لیدونکو زه د تحصیلي تنګي په علاقه شمالي خشنغر مارغانو کلي کې موجود یم او دلته ویل کېږي چې سبا له بعد قامي وطن پارټۍ یوه تاریخي جلسه هغه کیدونکې ده. دغه جلسې ته به د قامي وطن پارټۍ مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب، صوبایي قایدین سکندر شیرپو او نور مشران به دغه ته راځي او دغه ته به خطاب هم کوي. دغه حوالې سره موږ د کورنۍ کې موجود یو، د کور کې موجود یو، کم کور چې به دغه شمولیت کوي. دوی له به اردو دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا دوی څه وجوهات چې دغه عوامي نېشنل پارټي یې پرېښوده او په قامي وطن پارټۍ کې دوی شمولیت اعلان به کړي سبا له دغه جلسې سره. او دا خبره هم کوو چې دغه جلسې دپاره تیاری چې دی نو کوم حد ته رسېدلي دي. دوباره جی نوم هم صحیح؟ نوم مې جی خالد دی، د مارغانو کلي اوسېدونکی یم، د بادام علي صاحب نورسی یم او نیکه خو مې په خپله په هغه وخت کې پیپلز پارټي وه، حیات خان شهید سره ملګرتیا کې وو. بیا چې موږ په خبر پیښ شوي نو په نیشنل پارټۍ کې وو، زموږ تره الله دې وبخښي مزار کاکا په نیشنل پارټۍ کې وو. موږ ټول بس د نیشنل پارټۍ هلې ځلې کولې او اوس موږ ټول فیملی دا فیصله کړې چې موږ نیشنل پارټۍ نه راځو قومي وطن پارټۍ ته، دې کې شمولیت کوو. په دې کې به په موږ سبا به 2 بجې پروګرام وي، په دې کې به زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب تقریر کوي او د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر جناب سکندر حیات خان شیرپو به تقریر کوي او زموږ د دې علاقې مشران چې کوم په قومي وطن پارټۍ کې دي، کوم تنظیم کې دي، کوم مشران دي، دا ټول به راځي. تاسو ټولو ته زما له طرف نه د راتلو سوال جواب دی چې ټول راشئ او دا پروګرام ښایسته کړئ او مزیدار یې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا مې نوم دی د مرغان اوسېدونکی یم او دا کوم سوال چې تاسو وکړو نو د تحریک انصاف چې کوم حکومت دی دې نه خو ټول خلک واقف دی چې حالات کوم حد ته را رسېدلي دي او زموږ په دې سیمه څه چې په ټول پاکستان کې د هېڅ پارټۍ هېڅ اکټیویټیز نشته دی او الحمدلله د قومي وطن پارټۍ مصروف دغه ډېر دي، شرکتونه دي او پروګرامونه دي او د هفتې په ورځ باندې سبا 2 بجې ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو او حیات ثاني سکندر شیرپو به انشاءالله دلته راځي. دا کوم خاندان چې په دې کې شرکت کوي دا ډېر زیات لوی خاندان دی، تعلیم یافته او په هر لحاظ سره ډېر مشهور او د دلته اثر لرونکي خاندان دی. نو او دا خبره چا د دې پټه نه ده چې دلته څومره کارونه شوي دي. نو دا اول آفتاب خان شیرپو کړي او اوس سکندر شیرپو کړي نږدې حکومت کې کوم چې تېر شوي کله چې هغه سینیر منسټر او ما ټولو عوامو ته دا اپیل دی کوم چې د قومي وطن پارټۍ دی بهر دي را دي شي آفتاب خان راځي د هغه تقریر دی واوري. نوم مې وقاص دی او د بادام جي کورنۍ سره تعلق ساتم او بادام جي نوسی یم او سبا چې کوم دا زمونږ په کور باندې په حجره باندې د قومي وطن پارټۍ او جلسه ده او سره د ټول خاندان او د ملګرو په دې کې شمولیت کوو. وجه دا ده چې دې علاقه کې څومره خدمات شوي، څومره کارونه شوي، هغه هم دې قومي وطن پارټۍ کړي او نور به ترې مخکې هم امید لرو د خیره او ښه په مضبوطه ملګرتیا کوو د قومي وطن پارټۍ. مننه. پخوا نه په قومي وطن پارټۍ کې زما پلار پکې هلوکو او پکې سپین ږیری شو، بیا په څه وجوهاتو باندې خفګان راځي بیا نیشنل پارټۍ کې شو او دومره خفګان راسو نور پارټۍ به جدا به هم لیدله زموږ به خفه وو ځکه چې سړی د مور نه ماشوم جدا کړي نو هغه ډېره سخته. موږ مثال دقسې وو لکه سړی چې د ماشوم د موره جدا شي. دا زموږ زړه پارټي ده او ښه په ایماندارۍ هم کړې ده او انشاءالله ټول خاندان به د آفتاب خان حمایت کوو. د ژبه به پیسې لګوو، غرمې شپې ته به نه ګورو او خپل جدوجهد به که خیر جاري ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني نصر الله خان. دا زما نوم دی محمد ایاز مومند او زه د یونین کونسل شوډاک موجوده صدر یم او قومي وطن پارټۍ د قومي وطن پارټۍ او باقي کوم تپوس چې تاسو د جلسې باره کې وکړو نو انشاءالله سبا نه چې کومه جلسه زموږ کیدونکې ده دا به که خیر انشاءالله د شمالي اشنغر د ټولو خلکو د ذهنونه انشاءالله بدل کړي او رایه به د هغوی ټوله بدل شي. کوم خلک چې په نورو پارټو کې دي انشاءالله د دې جلسې سره به که خیر دغه نورو خلک چې کوم دي هم زموږ دې پارټۍ ته راتلو دغه کوي د خیر سره انشاءالله. او بله خبره دا ده چې زموږ پارټۍ ته د راتلو غټه وجه دا ده چې زموږ دغه چې کوم دی د
یقین زموږ د مشر ویژن چې کوم دی هغه د ملک ترقي د علاقې ترقي په دې باندې زموږ یقین دی. نو د دغې وجه دا ده چې ټول خلک د ټولو پارټونو مایوسه دي او انشاءالله دې پارټۍ ته خلک ډېر په ګڼ تعداد سره روان دي. د دې پروګرام نه علاوه وروسته نور ډېر پروګرامونه که خیر نور هم خلکو دغه کړي دي انشاءالله او سبا لکه خیر چې کوم دا پروګرام وشي انشاءالله تاسو به وګورئ که خیر دا به ټول نه غټه جلسه وي انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما مرتضی نوم دی او د شوراګ اوسېدونکی ما او د یونین کونسل شوراګ د سرپرستۍ اعلی په حیثیت باندې زه دلته خدمات د دې پارټۍ انجاموم. موږ دلته خپل کوټلی تنظیم دی د هغې آیا صدر دی، عبدالخالق جنرال سیکرټري دی، ورسره سرفراز زموږ سینیئر نایب صدر دی. موږ ټول تنظیم د ویلج کونسل هغه مکمل د هغې صدر دی د شوراګ. لا شانتې موږ سره د طاهر د چیل محل صدر دی او د هغه دی کې عبدالله جان صدر دی د موزه خان. ټول تنظیمونه لګیا دي او د دې دپاره موږ ټول انتظامات مکمل کړي دي. دا جلسه ډېره ښکلې او تاریخي جلسه ده. دې ته به موږ ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو صاحب حلقې ته راروان دی، دې ته به هغوی خطاب کوي. ورسره جناب سکندر خان دی، ورسره نور داسې صوبایي موږ مشران دي او د علاقې چې څومره تنظیمونه او دغه دي د کوزبارم ډېرې او د ګنډېري ادارې ټوله لګیا دي. میټینګونه نن میټینګونه کېږي او په جلوسونو په شکل کې د موټر سایکلو په شکل کې انشاءالله ټول به دې جلسې ته راځي او موږ انتظامات ټول مکمل کړي. مننه مهرباني. زما نوم مکمل شاه دی، د ویلج کونسل شوډاګ محل صدر یم. د هغې په حیثیت اول خو زه دا خبره کوم چې لا کم خاندان زموږ سره په دې قومي وطن پارټۍ کې شاملېږي نو دا زموږ دپاره ډېره د عزت او د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې علمي پوهه مو سره شته دی او نور هم د سیاست نه ډېر واقف دي او دا ډېره لویه کورنۍ ده. نو دې سره به زموږ په علاقه کې بلکې خاص کر په دې شوډاګ کونسل کې په سیاست کې ډېره لویه تبدیلي راشي او انشاءالله موږ خو دا درې ورځې چې کم کمپاین وکړو په خپل کونسل کې مرتضی صاحب، سلیمان، ایاز ناظم یا د ویلج کونسل د یونین کونسل نور چې کم د کابینې ملګري دي نو که الله د خیر لري که چېرته باران ډېر ونه شو نو دا به په شمالي اشنغر کې یو ریکارډي جلسه وي د قومي وطن پارټۍ. مخکې هم جلسې شوي دي خو امید لرو چې انشاءالله داسې ریکارډي جلسه به په بل وخت هېچا هم نه کړي. والسلام. حاجي قدرمنو لیدونکو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې راغلي وو د شمالي اشنغر مارغانو کلي ته تاسو سره مونږ د دغې خاندان کم خاندان چې به سبا له په قومي وطن پارټۍ کې باقاعده د شمولیت اعلان کړي د عوامي نیشنل پارټۍ نه به هغوی مستفي کېږي او په قومي وطن پارټۍ کې به دغه جلسه کومه چې په مارغانو کلي کې سبا له 2 بجې به دلته کې تابع کېږي نو هغې کسانو خبرې اترې تاسو اورېدې د قومي وطن پارټۍ د مقامي کم مشران چې د هغوی خبرې اترې واورېدې او کم کسان چې سبا له به شمولیت کې د هغوی خبرې اترې تاسو واورېدې. اوس ما له زما کیمرمین شاهد الله خټک ته راکړه اجازت د ډېر لوی الله په امان.